داخله کولی بغاوت باندې روزي چې دوی دومره غټه غټه تنهاګان لري نو دا دې پر خونه لري چې دوی خپل څه جایداد دی او څه ملکیت دی دا هم د دې خلکو د خدمت لپاره لري او دې خلکو خدمت چې نشي کولی نو دوی به سپاګان ورکړي او سپری موږ به چالم ګری نه کوو دا خلک چې بغاوت شروع کړي او دا کله غدار کیږي نو دا شانتي دا چا بچی نه وجني خو دا چې خلک تنګي چې تنګ شنو په جنگ شي بل خبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا احتجاج د بجلی په باره کې دی ځکه چې موږ د بجلی نشته اکسین سره ملاقات وکړې هر اختر موږ اکسین سره ملاقات وکړو چې د خدای خاطر وکړي چې کله اختر شي دې موږ باندې دا شرموټ کوي موږ لوډ شیډینګ هم باندې دا نه چې نه منو خو موږ د خپل حق خوراک کنه دې بجلی را پرېږدي پکې نه ورټېږي 30-40 ورټېج دی نو په دې موږ ته پرجو څنګه ورډي پکې پیراته څنګه ورډي موږ ماشومان زنانه په کورونو کې وروتېږي نو اخر موږ څه چلو کو موږ د مجبورۍ د وجې دا روډ بند کړی دی ګینه زموږ دا خوښه نه ده موږ په خپل هم سوچ په دې خلکو هم خپه یو موږ تور پور نه کوو چې ګینه تور پور دی موږ ته اکسین دی راولي خلک کولی بغاوت باندې روزي چې دوی دومره غټه غټه تنهاګان لري نو دا دې پر خونه لري چې دوی خپل څه جایداد دی او څه ملکیت دی دا هم د دې خلکو د خدمت لپاره لري او دې خلکو خدمت چې نشي کولی نو دوی به سپاګان ورکړي او سپری موږ به چالم ګری نه کوو دا خلک چې بغاوت شروع کړي او دا کله غدار کیږي نو دا شانتي دا چا بچی نه وجني خو دا چې خلک تنګي چې تنګ شنو په جنگ شي بل خبر واده غاټه کړو د اختر نه مخکې هغه باندې د اکسین تاسو سره برابر نشو بسم الله الرحمن الرحیم جی په اکسین سره دوی سره زمونږ کم چې مشران دي د نشل پارټي په لوخه بجې دي اسد دي بل شکور خان دي دوی سره د اختر نه مخکې دا خبرې کړې وي چې بالکل د اختر کمی ورځې موږ تاسو ته بجلی بغل ساتو دي هغه وادي سره ته نه رسولې هغه وادي څخه چې موږ ته بجلی لکه دا زمونږ د حلقې پورې یو ټوک دي ټک او ټوک دغه کوي او ولټیج خو یا 20-30 کې چلیږي بجلی نن درې مرو بالکل موږ پستر کو نه لیدلې ماشومان ټول بیماران شو زنانو تکلیف دي په جماعتونو کې وبنيشته ولې موږ په خپل حق تاسو نه کوو نن سبا کې ایمنه دي کې ام پی دي هغه خپل بجلی ته بغال خپل انسګان د پروت کوم چې غړ خلک دي دا پولیس زموږ نه موږ سره په ګرمه کې ولاړ دي دوی تم تکلیف ته موږ په دوی مخه کېږو چې دوی موږ سره په دې کې لکه بمونډو لکه موږ ته تکلیف نو دوی تم تکلیف دي نو موږ په دوی مخه کېږو خو موږ راو دي د خپل حق لپاره موږ په خپل حق ته پوس کوو ولې موږ د پاکستان باشنده نه یو موږ د کې به باشنده نه یو موږ لا پکار دي موږ دا زنده مشران لا پکار دي چې روز موږ سره په ګرمه کې ودرېږي تاسو احتجاج په څه ټایم پورې جاری دا درې پته لګي چې کومه پورې اکسین صاحب دا مشران راغلي موږ سره موږ ته بجلی دی بغال کړي هغه پورا موږ په روډ باندې پراته یو کوم څوک وایي موږ خپل وینو ته دا بل خبره ده پیډر د دې رح منظور شوی دی ما پروس کال اکسین سره میټینګ وکړ چې میټینګ وته کم از کم موږ 40-45 کسانو اکسین وی چې راتلونکي دور ته تاسو ته بجلی ټیکوي نو تاسو ته خو بیډر منظور دي نو بیډر زره جوړ کړئ موږ ته ولګوي دا لوډ زموږ نه لر کې کنه دا لوډ سره په بیډر 2 باندې دی دا نور د وګوره کنه یو تم بجلی نزي دا ګونګار سره موږ یو په 400 کې نه سر جی زه سنټر کار کوم څه پیسې په 400 کې ګرځم کنه چې څنګه زمونږ د پیډر دی قسم په خدای کې دا سی بجلی په یو پیډر باندې چلی ګنې زه پیسې په 400 کې ګرځم ار یو پیډر باندې 2 غنټې بجلی وی یو غنټه نه موږ ته خیر دي 2 غنټې نه یو غنټه دراته وي خو کم از کم وی خو دې صحیح کنه سر جی بل دا خبره کوو کپدې کې 100 ټول پوړو شو یا پکې څه جاري مالی نقصان شو نو دې بدا اکسین او دا غټ خلک پر دې ام پی ایګان نمبر راغل د دې بدا خلک ځمیوار بل اوس خبره ده سر جی اکسین نمبر بن کړي هغه سیب لګیا لکه بار بار درینګونه کوي دې نمبر بن کړي دې نمبر ولې بن کړي را دي شي اوس کنه مونږ له دل طریقې نه مونږ سره خبرو کی کنه ابو له ځکه دی وی چې تاسو بولتلې وای کنه نو زمونږ مشران ګوریا په وها بجې سیبو یو ادا اسد ام پی والا یو قاسم علي خانو یو پلی شکور خانو دی لاړ دی وسره د اختر نمخ کې خبرو کې چې د بيجي موږ تاسو ټیک کو صحیح ده سر جی اوس پوری بيجي ټیک نشو اخر ولې ټیک نشو اخر وجه زمونږ داسه مونږ بل نه داخلو ورګه مثال کې دی و چې تاسو کونډي دی ټیک ده چې کونډي دی صحیح ده زبا وزاره شمه مثال زماله که زماده دی خبره ساقم نشته دې تنخوا په څه باندې لې ډیر ورپسې وګرځي کنه که زماره ترزوي وي که زما روري که زما ماما زوي وي که زما خوري هغه کونډه چوری وي که زور پسې لاړم دی لته کې مان داسټ وي زیورمن به دا پیډر 2 حواله سره ته هم د دې علاقې د دې حواله سره د دې چې کوم لوډ شډینګ دي د حواله سره څه ویل غواړو شیر آی دا وادي غاټي پوره کړی کنه بسم الله الرحمن الرحیم اصل خبردار چې د منګه وخت سره په دروغ او په دوکه باندې د ارسه روان دي
زمونږ دارا چې دوی دا میټر خو دوی لګولي تارونه دوی لګولي هم نه لګولي چې دوی کې بجلی نه پرې بیا ولې لګولي اخر دا مو په ټوکی کېږي کولې به خبره کې په ملک بجلی ویل ارسه دي غون کې یو ځای بیا مونږ اعلان کو دا روډونه چې بند یو دا ارسه چې بند دار مل خلک ته کدا سرکاري خلک چې کم دي دام د مل د بار نه راغلي نو آیا ولې دومره زیاتې کې دي خلکو ته خو سیګان اړیو شي چلیږي مراعات وته ډېری 15 لکه تنخواګانې د پیټرول پری اړیو شي پری ټیکسونه دا د ما غریب خلک ورکي بل دا د ما غریب خلک ورکي او دوی ته بیا بجلی شنو اخر ولې دا دومره ظلم په یو کافر هم په یو مسلمان نه کوي چې دا زمونږ دا خلک کوي او دوی چې کوم مشران شي نو موږ دا وایي بل د دروغ وادي نه چې په ټول لګي دا چلي او بجلی برابر شي 10-15-20 وولټیج راځي نو دا مله انسانیت دی موږ دا نه وایو چې موږ لګاتار یو شان بجلی یو غنټه دی یو دیني خو چا یو غنټه کموي نو هغه چې برابر وي کنه دویمه خبردار کدوی را کونډو وي بالکل موږ به یو کسان به موږ خو دا دومره پولیس ولس چې جوړ شي دا صاحب پر جوړ شوی دی دا د خشماشوره پر جوړ شوی د دوی دا کار دی چې دوی برازي غیر قانوني کم کار کوي موږ وسولاري او دوی دا خلک اوچت کې وړاندې ته پسم وي کني په جیلونو کې واچي چې سپي کول شي موږ سره شانه بچانه ولاړو خدا دې نه کوي چې په دې غریبانو کم مظلومان دي چې هغه په دیاړیان کې سبا کې بدري ورته د میری هغه په دې جلسو کې په بس اخر دوی اختر بقلانه سم بقلانه د اخر کوم حکومت کم ملته نو خلک په بغاوت باندې راوستري او د دین منور خبره ډیره زیات انوار شو بیا باندې سميږي